تکلیف نه رسیږي کوم چې د دې په ګېډه کې دی. او دې زنانه ته هم دومره تکلیف نشته دی په روجي نیولو کې، نه ډېره تږي کېږي نه ډېره وږې کېږي، یا پې بېهوشي نه راځي، نو روجي دې ونیسي. خو بیا هم که تکلیف ډېر ډاکټر ویل، مسلمان ډاکټر چې یاره نه ستا دې ماشوم ته چې دی غذا کمه میلاویږي ستا د ولږې د وجې نه، او یا ستا د تکلیف چې دی د برداشت نه بهر دی، نو روجي وخوره. بلکل دغه زنانه چې کومه حمل لري دا روجي خوړلی شي، بیا به وروستو قضایي راوړي چې الله ټیک کړی. دغه رنګه کوم ماشوم ته چې زنانه پی ورکوي، د محترمو مسله دا ده که چېرته د دې مور د روجي د نیولو د وجې نه دا ماشوم وږی پاتې کېده او بل څه یې خوړلی هم نه شو، یا د ماشوم بیماري زیاتېدله، ځکه د مور پی بیا نه میلاویږي، کمیږي. ښکاره خبره ده چې مور خوراک نه کوي نو د هغې پی کمیږي، ماشوم وږی پاتې کېږي. نو که ډاکټر ورته ویل، مسلمان ډاکټر چې